السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قدرمنو محترم اوریدونکو، یو ځل بیا ستاسو رور کفیل احمد حقانی د پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم سره ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. په تیر پروګرام کې موږ د نبی علیه السلام د ولادت مبارک تذکره شروع کړې وه. نبی علیه السلام چې دنیا ته تشریف راوړو، نو د هغې نه مخکې الله رب العزت د بعضې عجایباتو، انواراتو، برکاتو ظهور وکړو په خپل بندګانو باندې. د نبی علیه السلام په تعظیم او تکریم کې چې هغې ته ارهاس ویل کېږي. په دغه کې د اصحاب الفیل واقعه هم وه چې تیر پروګرام کې موږ تفصیل سره ذکر کړې وه. الله رب العزت د نبی علیه السلام له برکته کعبه شریفه او عرب د ډېر لوی مصیبت نه بچ کړل. ابرهه د لوی رخکر سره را روانو، الله رب العزت تباه و برباد که، ذلیل او رسوی که. نبی علیه السلام چې کله پیدایش کېده، نو د پیدایش په وخت کې آمینی بیبي ډېر عجیبه واقعات ولیدل، ډېر عجایبات یې ولیدل. بیا د آمینی بیبي سره چې په دغه وخت کې کمې زنانه موجود وي، هغوی هم څه بعضې عجایبات، انوارات او برکات ولیدل. اصل کې چې کله نور راخیږي، نو د نور راختو نه مخکې د نور شعاګانې ښکاره شي، پته ولګي نور راختونکی دی. نبی علیه السلام د هدایت نور دی، د ټول امت دپاره د هدایت ذریعه ده، د هدایت سبب دی، سرچشمه د هدایت دی. چې کله نبی علیه السلام پیدا کېده، نو د پیدایش نه مخکې الله رب العزت په ټولو انسانانو باندې انوارات ظاهر کړل، برکات ظاهر کړل. په دنیا کې چې څومره بوتانو، ټول سرتلاندې راغورځېدل. الله رب العزت په دې واقعاتو سره د خبرې ته اشاره کوي چې د ټول عالم نه د کفر او د شرک تیارې لرې کوونکي یو ذات را روان دی، یو پیغمبر را روان دی. هغه به د هدایت منبع وي، هغه به د دې امت سردار وي، هغه به د توحید لوی داعی وي. د ټول عالم نه به د کفر او د شرک تیارې خوري، لرې کوي، تیارې به بالکل ختموي. د پیدایش په وخت کې چې کوم عجایبات او واقعات او انوارات آمینی بیبي لیدلي وو او بعضې زنانو لیدلي وو، دغه واقعات مورخینو حضراتو، محدثینو حضراتو په خپلو کتابونو کې تفصیل سره نقل کړي دي. په ننني پروګرام کې به زه انشاءالله العزیز د خپل اوریدونکو وړاندې د دغه واقعاتو نه یو څو واقعات ذکر کوم. دغه واقعات علامه زرقانی رحمت الله علیه په شرح مواهب کې هم ذکر کړي دي، حافظ ابن کثیر صاحب هم ذکر کړي دي، بعضې نورو مورخینو او محدثینو هم د هغې نه څه حصه ذکر کړې ده. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی، دی د حضرت آمینی بیبي قول نقل کوي. آمینه بیبي فرمایي چې کله د نبی علیه السلام پیدایش کېده، فما وجدت له مشقتا حتی وضعته، د پیدایش په وخت کې ما ذره برابر مشقت، درد او تکلیف محسوس نه که. فلما فصل مني خرج معه نور اضاء ما بین المشرق والمغرب، چې کله نبی علیه السلام زمانه جدا شو، پیدایش یې وشو،
نو د نبی علیه السلام د پیدایش سره د آمینی بیبي د بدن نه یو نور اوته اضاء ما بین المشرق والمغرب چې د مشرق او د مغرب په منځ کې دا ټوله فضا روښانه کړه. بیا دا روایت نور کتابونو کې لږ تفصیل سره راغلی دی. پای کې لیکلي دي ثم وقع الى الارض معتمدا على يديه. بیا نبی علیه السلام په ځمکه باندې په خپلو لاسونو مبارکو باندې تکیه ووهله. ثم اخذ قبضة من التراب. بیا د خورې یو موټی په خپل لاس مبارک کې راواخست. محدثین حضرات لیکي چې په دې کې دې خبره ته اشاره ده چې الله رب العزت به دې پیغمبر لا په ټوله ځمکه باندې غلبه ورکوي. هغه ځمکه چې په هغې باندې په دقه وخت کې د کفر او د شرک او د بدعاتو غلبه وه، نبی علیه السلام د هغه ځمکې نه یو موټی راواغشته. دې خبرې ته اشاره وکړه چې الله رب العزت په ماله په دې ځمکه باندې غلبه راکوي. زه به د دې ځمکې نه کفر او شرک ختموم، بدعات به ختموم او د هدایت رڼاګانې به خوروم. ورفع رأسه الى السماء، او اسمان ته سر اوچت که. اسمان ته سر اوچتولو کې دې خبرې ته اشاره ده چې الله رب العزت په ما ته ارتفاع شان راکوي، لوی مقام راکوي، سرداری به الله رب العزت ما ته راکوي. او داسې وشوه. نبی علیه السلام دنیا ته راغی، تشریف یې راوړو او الله رب العزت د ټول انسانیت سردار وګرځو. ټول انسانیت د نبی علیه السلام قدمونو لراغی، مغلوبه شو. نبی علیه السلام الله پاک غالب ک. یو بل روایت کې داسې راغلی دي خرج معه نور اضاءت له قصور الشام واسواقها. کله چې نبی علیه السلام پیدا شو، د آمینی بیبي د بدن نه نور اوته، اضاءت له قصور الشام واسواقها، د شام ټول محلات او بازارونه هغه روښانه شو، رڼا خوره شوله. دا د نبی علیه السلام ارهاس دی، د هغوی برکات دي چې الله پاک به په شام کې د نبی علیه السلام نبوت ته غلبه ورکوي. حضرت عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابي دی. د خپل مور بیبي نه روایت کوي. د مور ته ام عثمان ویل کېده. د هغې نوم فاطمه بنت عبد الله، د بنو ثقیف قبیلې سره تعلق و. دا فاطمه بیبي فرمایي چې کله د نبی علیه السلام پیدایش کېده، نو هغه وخت کې زه د آمینې بیبي په خوا کې موجود وم. په هغه شپه زه د آمینې بیبي سره وم. دا بیبي فرمایي فما شیء انظره فی البیت الا نور. په کور کې ماته، په کوټه کې ماته د نور نه علاوه بل څه نه ښکارېدل. په ټوله کمره، په ټوله کوټه کې نور خور شو. او بعضو روایتو کې داسې راغلی دي، دا بیبي فرمایي چې ما وکتل چې په خانه کعبه کې ټول هر طرف ته نور خور شو. عجیبه منظر ما ولیده. وانی لانظر الى النجوم تدنو، چې ستورو ته مې وکتل نو ستوري ځمکې ته رانږدې کېدل شروع شو. حتی انی اقول لیقعن علی، زما زړه کې دا رالل دا ستوري چې ته په ما باندې رونه غورځېږي. د نبی علیه السلام برکات دي. د نبی علیه السلام په تعظیم کې هم داسې ښکارېده لکه ستوري ځمکې ته را روان دي. زه ویرېدم، ما وی چې دا ستوري په ما باندې رونه غورځېږي. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابي دی. دویم د خپل مور روایت نقل کوي. د دوی د مور نوم شفا و. شفا بیبي فرمایي چې کله د نبی علیه السلام پیدایش کېده، نو زه د آمینې بیبي په خوا کې موجود وم. نبی علیه السلام پیدا شو، ما نبی اسلام په خپل لاس کې واغسته. په دغه وخت کې د نبی علیه السلام د خولې نه یو آواز ووته. یا خو دا هغه آواز دی چې د پیدایش په وخت کې د ماشوم د خولې نه وځي، او بعضې محدثین حضرات فرمایي چې نه دا پرنجي و.
ما د یو ویونکي نه واورېدل، هغه وی رحمک الله، اے محمد علیه السلام الله پاک دې پتا باندې رحم وکړي، پتا باندې د رحمتونو باران وي. شفا بی فرمایي چې نبی اسلام پیدا شو، ما وکتل چې د مشرق او د مغرب په منځ کې ټوله فضا د نور او د رڼا نه ډکه شوله، تر دې پورې چې ما ته د روم بعضې محلات ښکاره شو، حالکه شپه وه، خو د دغه نور او د رڼا د وجې نه ما ته د روم بعضې محلات ښکاره شو. ما نبی علیه السلام ته د مور بیبي پی ورکړل، بیا مې سملو، لږ ساعت هم نو تېر شوی چې تیاره خوره شوه، ما باندې رعب غالب شو، زه ډېره زیاته مرغوبه شوم. اچانک نبی علیه السلام زما د سترګو نه غایب شو. په دغه وخت کې اوس یو ویونکي بل کس ته وایي چې تا دا ماشوم د پیغمبر علیه السلام چېرته بوتلی و؟ نو هغه ورته جواب ورکړ چې ما مشرق طرف ته بوتلی و. شفا بی فرمایي چې دا واقعه ما ولیدله، نو د دې واقعې عظمت ډېر وخت پورې زما په زړه کې موجود و، تر دې پورې چې الله رب العزت نبی علیه السلام مبعوث کو. 40 کاله پس الله رب العزت نبی علیه السلام ته پیغمبري ورکړه، ما په د ټکه ایمان راوړو. زه په هغه زنانو کې یم چې هغوی په اول کې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی دی، او ما ځکه ایمان راوړو چې د دې پیغمبر ما د ماشوموالي په حالت کې عجیبه واقعات لیدلی وو. د هغه وخت نه زه پوه شوی وم چې دې ماشوم ته به الله رب العزت ډېر لوی مقام ورکوي، ډېر لوی شان ورکوي، او هغه مقام او هغه شان الله رب العزت نبی علیه السلام ته د پیغمبرۍ په شکل کې ورکو. نو چې د نبوت دعوی وکړه، ما په د ټکه ایمان راوړو. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیه السلام په زمانه کې یو بهترین شاعر تیر شوی دی، چې په شعرونو به د نبی علیه السلام دفاع کوله. دوی فرمایي چې زه د 7 یا د 8 کالو ما چې یو خبره مې واورېده، نو پوهېدم به پې، چې څه به مې ولیدل نو زه به پې پوهېدم. یو سحر ما اچانک ولیدل چې یو یهودي چغې وخي چې ای د یهودو جماعته، ای د یهودو جماعته. یهودیان راجمع شو، اوس زه اورم. دا یهودیان ورته وایي تا باندې څه چلو شو؟ نو دا یهودي ورته وایي چې د احمد علیه السلام هغه ستوري نن شپه کې راتلو شو، په کم ساعت کې به چې نبی علیه السلام پیدا کیږي. د نبی علیه السلام د پیدایش او د نبی علیه السلام د نبوت خبر الله رب العزت په مخکینی کتابونو کې مخکې نه امت ته ورکړو. نو دی یهودي ورته ووایي چې هغه ستوري راتلو شو، په کم ساعت کې به چې نبی علیه السلام پیدا کیږي، یعنی نن شپه نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی، نبی علیه السلام پیدا شوی دی. داسې یو روایت د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه هم منقول دی. عایشه بی فرمایي چې یو یهودي مکې مکرمې ته راته، په کومه شپه چې نبی علیه السلام پیدا شو، نو دی یهودي د قریشو جماعت ته وویلې چې آیا نن شپه کې خو څوک ماشوم ستاسو د علاقه کې نه دی پیدا شوی؟ قریش ورته وایي موږ ته خو پته نه لګي کېدای شي پیدا شوي. یهودي ورته وایي تاسو معلومات وکړئ، تفتیش وکړئ، تتبع وکړئ. نن شپه کې د دې امت نبی پیدا شوی دی، او د هغه نبی د 2 اوږو په منځ کې مهر د نبوت دی. د 2 اوږو په منځ کې یو نښه ده، یو علامه ده، یو نشان دی چې هغې ته مهر د نبوت ویل کېږي. قریشو تفتیش شروع کو، تتبع شروع کو، تحقیق شروع کو. پته ورته ولګېده چې د عبدالله ابن عبدالمطلب په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی. یهودي ته چې پته ولګېده د ما د ماشوم له بوځئ. یهودي راغی، دوی ورته نبي علیه السلام روغ کو. هغه چې وکتل نو د نبی علیه السلام د 2 اوږو په منځ کې یو نښه وه چې هغې ته مهر د نبوت ویل کېږي. دې یهودي چې دغه نښه ولیدله بېهوشه راپرېوته، او بیا وویل چې ای بني اسرائیلو، الله رب العزت ستاسو نه نبوت واخسته، نبوت ستاسو نه رخصت شو. د نبی علیه السلام نه مخکې زیات پیغمبران دا په بني اسرائیلو کې راغلي دي. د اسماعیل علیه السلام نه وروستو
تقریبا ټول پیغمبران د په بنی اسرائیلو کې دي. نو يهود په دې تمه باندې چې د اخري پیغمبر الله پاک په مونږ کې را لېږي او دا شرف به الله پاک مونږ ته راکوي، دا سعادت به الله پاک مونږ ته راکوي. او چې کله نبی علیه السلام د عبد الله په کور کې پیدا شو، نو عبد الله خو د اسماعیل علیه السلام په بچو کې راځي. الله پاک پیغمبر په بنو اسماعیل کې رولېږه. يهوديانو د دې وجنه د نبی علیه السلام سره حسد او بغض شروع کو. يهوديانو چې د نبی علیه السلام سره بغض کو، حسد یې کو، دشمنی کوله، د دې وجنه نه چې ګنې دې ته پته نه و چې دا پیغمبر دی. الله رب العزت فرمایي يعرفونه کما يعرفون ابناءهم. د خپل بچو نه ورته هم ځان پته لګي. دی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل بچی پیژني. پته ورته لګي چې پیغمبر دی، خو د حسد د وجې نه د نبي علیه السلام مخالفت کوي. نو دا یهودي بېهوشه راپرېوته او ویلې چې د بني اسرائیلو نه نبوت رخصت شو، او بیا د قریشو جماعت ته خطاب وکړو. ویلې چې ای د قریشو جماعت غور سره وورئ، دې ماشوم ته به الله پاک په تاسو باندې داسې غلبه درکوي چې د خبر به مشرق او مغرب پورې خورېږي. او همداسې وشوله. الله رب العزت نبی علیه السلام ته په قریشو باندې داسې غلبه ورکړله چې تمام مشرق او مغرب ته د نبی علیه السلام خبر ورسېده، دین ورسېده، نبوت ورسېده. او ان شاء الله العزیز تر قیامت پورې د نبی علیه السلام دا دین به باقی وي. په بیهقی شریف کې د عرباض بن ساریه رضی الله تعالی عنہ یو روایت ته نبی علیه السلام فرمای انی عند الله لخاتم النبیین. زه د الله په نسبت باندې خاتم النبیین یم، زه اخري پیغمبر یم، زمان وروسته بل پیغمبر نشته. او زه د کم وخت نه د خاتم النبیین په لقب باندې ملقب یم. وان آدم لمنجدل فی طینه. آدم علیه السلام په ځمکه پروتو، په خپله خټه کې و. د آدم علیه السلام په جسد مبارک کې لا روح نو اچول شوی. زه د هغه وخت نه په خاتم النبیین باندې ملقب یم. وسأخبركم عن ذلك انی دعوة ابي ابراهیم. زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعا یم. ابراهیم علیه السلام کعبه شریفه جوړوله. دا وخت کې ابراهیم علیه السلام یو دعا کړې وه، ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. قرآن مجید کې الله پاک تفصیل سره واقعه ذکر کړې ده. نو ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه چې ای رب العزت په دې کې یو پیغمبر راولېږه. زه د ابراهیم علیه السلام هغه دعا یم، د هغه دعا ثمره ما برکت ما. وبشارت عیسی، او زه د عیسی علیه السلام زیری ما. او دغه زیری د عیسی علیه السلام الله پاک په قرآن پاک کې ذکر کړی دی. عیسی علیه السلام خپل امت ته زیری ورکړو، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. زه تاسو ته د یو رسول بشارت در کوم چې زمان وروسته به راځي، نوم به د هغه احمدي. اسمه احمد، داغه نوم به احمدي، زمان وروسته به راځي. نو زه د عیسی علیه السلام هغه بشارت یم. ورؤیا امی التي رأت، او زه د خپل مور هغه رؤیا او خوب ما چې هغې لیدلی و. د نبی علیه السلام مور بیبي په خپلو سترګو باندې څه لیدلي و. دلته د رؤیا نه مراد خوب نه دی. انسان اوده شي او په خوب کې څه وویني، هغې ته رؤیا وایي. د دې نه مراد هغه خوب نه دی چې د اودوالي په حالت کې انسان ویني. محدثین حضرات فرمایي چې د دې نه مراد رؤیت بصري دی. د پیدایش په وخت کې د نبی علیه السلام مور بیبي په خپلو سترګو څه لیدلي و. هغه څوک وان ام رسول الله صلی الله علیه وسلم رأت حين وضعته نورا اضاعت له قصور الشام. کله چې نبی علیه السلام پیدا کېده، نو په دا وخت کې د نبی علیه السلام مور بیبي نور ولیده. د دغه نور د وجې نه د شام محلات روښانه شو. او بیا دې روایت کې داسې هم راغلی دی وکذلک امهات الانبیاء یرینا.
نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د خپل مور بیبي هغه رؤیه یم چې هغې د پیدایش په وخت کې ولیدل چې الله رب العزت ورته د شام محلات روښانه کړل. بیا دا روایت چې مونږ وویل په دې کې د شام تذکره ډېره زیاته راغله. د پیدایش په وخت کې چې کوم نور ښکاره شو په هغې سره د شام محلات او د شام بازارونه روښانه شو. دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې الله رب العزت به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سلطنت، حکومت او نبوت ته تر شامه پورې غلبه ورکوي او همداسې وشوله. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نبوت د نبی اسلام په حیات کې شامه پورې ورسېده. کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په مخکینی کتابونو کې لیکلي دي محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی. د پیدایش ځای مکه ده او د هجرت ځای یثرب دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه مخکې به مدینې منورې ته یثرب ویل کېده. د بیمارو جړه وه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په برکت باندې مدینه منوره وګرځېده. نو د هجرت ځای به یثرب وي، یعنی مدینه منوره به وي. و ملکه بشام، او سلطنت باچایي نبوت به په شام کې وي. په شام کې وي څه مطلب؟ د مکې مکرمې نه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نبوت شروع کیږي او په شام باندې به انتها کیږي. د شام ته الله جل شانه ډېر لوی اهمیت ورکړی دی. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام معراج ته تشریف وړو نو شام ته تلو. ابراهیم علیه السلام هم شام ته هجرت کړو. عیسی علیه السلام به هم په دې شام کې نازلیږي او دا شام ارض المحشر هم دی. نو ځکه کعب الاحبار سے فرمایي چې په مخکینی کتابونو کې لیکلو چې و ملکه بالشام، باچایي به په شام کې وي، یعنی تر شامه پورې به د نبی علیه السلام سرداری او نبوت رسی. کعب الاحبار صاحب دا صحابي نه دی، د نبی علیه السلام زمانه موندلې ده. د بنی اسرائیل ډیر جلیل القدر عالم دی، خو ایمان د نبی علیه السلام په زمانه کې نه دی راوړی. د ابوبکر صدیق صاحب یا د حضرت عمر فاروق صاحب په زمانه د خلافت کې ایمان راوړی دی. او محدثین حضرات فرمایي چې دا ډیر ثقه راوی دی، یو ډیر ثقه محدث تیر شوی دی. حضرت ابو هریره صاحب، حضرت ابن عباس صاحب، بعض نورو صحابه کرامو، محدثینو، تابعینو د دنه روایت نقل کړي دي. بیا د شام په علاقو کې په دغه واقعاتو کې په خصوصي توګه د بصره ذکر راغلی دی. دا بصره د شام په علاقو کې یو علاقه ده. د بصره ذکر په خصوصي توګه په دغه واقعاتو کې ذکر راغلی دی چې د نبی علیه السلام د نبوت او د هدایت نور اول بصره ته رسیدلی دی. د شام په علاقو کې د ټولو نه اول نبی علیه السلام بصره فتح کړې ده. نو په خصوصي توګه ځکه د بصره تذکره په دغه واقعاتو کې راغلی ده. شام ته او بصره د ټولو علاقو ته الله پاک د دې وجې نه اهمیت ورکړی دی. بلکې په روایتو کې راځي نبی علیه السلام خپل امت ته قیامت ته نږدې شام ته د هجرت کولو ترغیب ورکړی دی چې کله قیامت نږدې شي، فتنې او فسادات ډیر زیات شي، نو امت ته نبی علیه السلام ترغیب دا ورکړی دی چې شام ته هجرت کوي. بیا د نبی علیه السلام پیدایش چې په کومه شپه باندې کېده، په دغه شپه باندې په خوا او شا ممالکو کې څه عجیبه واقعات رونما شو. په دغه شپه باندې د کیسرا په محل او په ایوان کې یو زبردست زلزله رااله چې د هغې د وجې نه د هغه د محل چې کوم 14 منارې وې، 14 ګمبتونو هغه وغورځېدل. په فارس کې یو آتشکده وه، په هغې کې د 1000 کالو نه مسلسل اور بلیده، هغه په اور باندې روښانه وه. 1000 کالو پورې هغې کې اور نو مړ شوی. په دغه شپه باندې هغه اور هم مړ شو. دریای ساوا یو دریاب دی، هغه په دغه شپه باندې اوچ شو. چې کله سحر شو، د کسرا د ایوان او د محل 14 منارې راغورځېدلې وې چې کسرا دربار ته راغی، ډېر زیات پریشان و او ډېر سخت افسوس کې مبتلا و. د خپل ارکان ټول وزرای راجمع کړل
دربار انعقاد وکړو او خپل وزیرانو سره د دې خبره سره متعلقه مشوره کوله چې د دربار په دوران کې یو خبر راغی چې د فارس چې کوم آتشګده ده هغه هم مړه شوله. دلته خو د ایوان 14 منارې راغورځېدلې وې. د دغه باره کې خپل وزراو سره مشوره کوله چې په مشوره کې خبر راغی چې په فارس کې چې کوم آتشګده وه چې زرو کالو پورې پای کې اور نه دی مړ شوی هغه اور مړ شو. کسرا نور هم ډېر پریشانه شو. دا پریشانی لاوه چې د په وزرا کې یو کسو مبذان نوم و. هغه ودرېد او هغه ورته وویل چې باچا صاحب ما خو بېګا یو خوب لیدی. خوب مې داسې لیدلی دی چې سخت عربي اوښان دي، سخت اوښان دي، مضبوط اوښان دي او هغه عربي اسونه ځان پسې راکاږي او په دریای دجله باندې ووړي او په ټولو ملکونو کې خواره شي. کسرا ته تپوس وکړو چې د دې تعبیر څه دی. مبذان ورته وویلې چې داسې ښکاري چې د عربو د طرف نه یو ډېره لویه حادثه راپېښه کېدونکې ده، ځکه چې دغه سخت اوښان عربي اسونه ځان پسې راکاږي او په دریای دجله باندې واوښتل او په ټولو ملکونو کې خواره شو. معلومه داسې ښکاري چې د عربو د طرف نه یو ډېره لویه حادثه راپېښېږي. کسرا د دې د توثیق او د اطمینان دپاره نعمان ابن منذر یو کسو هغه ته حکم وکړو چې لاړ شه او یو لوی عالم راوله چې هغه زما د سوالونو جواب راکړي. نعمان ابن منذر هغه یو ډېر لوی عالم عبدالمسیح غسانی د کسرا خواته راولېږه. کله چې عبدالمسیح د کسرا په دربار کې حاضر شو، باچا ورته وویل تا نه به زه څه تپوسونه کوم، ماله به جواب راکړې او که نو. عبدالمسیح ورته وویل که راته علم و جواب به درکړم او که راته علم نو د یو عالم نه به تپوس کوم، د پوه کس نه به تپوس کوم، جواب به درکړم. باچا به ته ټوله واقعه بیان کړه. زما د دربار زما د محل 14 منارې راغورځېدې، په فارس کې آتشکده مړه شوله. نور واقعات یې ورته هم بیان کړل. د خوب تذکره یې ورته هم وکړله چې زما یو وزیر خوب لیدی دی چې سخت اوښان دي، عربي اسونه ځان پسې راکاږي، دریای دجلې پار کړل او ټولو ملکونو کې خواره شو. عبدالمسیح ورته وویلې چې زه د دې خوب په تعبیر باندې نه پوهېږم، خو زما ماما دی سطیح نومی دی، هغه په شام کې اوسیږي، هغه له به لاړ شم او د هغه نه به پوښتنه وکړم. کسرا ورته وویل ټیک ده لاړ شه. عبدالمسیح چې کله د خپل ماما سطیح خواته ورسېده نو هغه د زنکدن په حالت کې و، لږ غوندې هوش پکې باقي و. عبدالمسیح یو څو اشعار وویلې او بیا ورته وویل چې زه په تیز اوښ باندې سور شوی یم او ستا خواله راغلی یم، ته مرګ ته نږدې، تا نه زه د یو څو سوالونو تپوسونه کوم. بیا د سطیح ورته وویلې چې ته د دې وجې نه راغلی چې د کسرا په محل کې زلزله راغلی ده او د فارس آتشکده کې اور بل شوی دی او د هغه یو وزیر خوب لیدلی دی چې سخت اوښان مضبوط او قوي اسونه ځان پسې راکاږي، د دریای دجلې پار کړل او په ټولو علاقو کې خواره شو. د سطیح ورته وویل چې ای عبدالمسیحه غور سره زما خبره واوره، ما سره ټیم نشته دی، زه د زنکدن په حالت کې لږ وخت دی را سره. کله چې د الله پاک د کلام د قرآن پاک تلاوت په کثرت سره کېدل شروع شي او د امسا خاوند ظاهر شي، وادي سماوا روانه شي، دریای ساوا اوچه شي او د فارس په آتشکده کې اور مړ شي، نو د سطیح دپاره به بیا شام پاتې نشي. د بني ساسان یو څو سړي او یو څو ښځې به د دغه منارو په مقدار باندې حکومت کوي. 14 منارې او 14 ګمبتونه د هغې راغورځېدلي دي. د دغې په مقدار باندې به د بنو ساسان یو څو سړي او یو څو ښځې حکومت کوي او چې کم څیز راتلونکي دی ګویا هغه راغی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی، دا خبره سطیح وکړه او مړ شو. عبدالمسیح واپس راغی، کسرا ته ټوله خبره بیان کړه.
چې زما ماما ما ته وویلې چې ستا په محل کې چې څومره ګمبدونه راغورځېدلي دي د هغې په مقدار باندې به تاسو کې یو څو سړي او یو څو ښځې حکومت کوي. دی وویل او مړ شو. کسرا ورته ووایي چې 14 سلطنتونه دا ډېر شی دې لپاره ډېره زمانه پکار ده. دا چې ختمیږي په دې کې به ډېره زمانه تېره شوې وي. چل داسې وشو چې دا کسرا 10 سلطنتونه هغه خو په 4 کلونو کې ختم شو او باقي چې کوم 4 سلطنتونه نو هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تر زمانه پورې باقی او پای کې ختم شو. د کسرا حکومت بالکل ختم شو. الله رب العزت اسلام له غلبه ورکړله. نو دا هم د نبی علیه السلام یو معجزه ده. د نبی علیه السلام ارحاس دی. د نبی علیه السلام یو شان دی چې د پیدایش په وخت کې الله رب العزت د هغه د غلبې خبر امت ته ورکړه چې نبی علیه السلام پیدا کیږي خو هغه ته الله رب العزت په کسرا باندې او په شام باندې او په دې ټولو علاقو باندې غلبه ورکوي. د نبی علیه السلام دین به د مکې مکرمې نه شروع کیږي او ټول عالم کې به الله پاک خوري. د نبی علیه السلام پیدایش چې وشو نو په دغه وخت کې هم د نبی علیه السلام عجیبه شانو. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی فرمایي چې ما د نبی علیه السلام نه اوریدلی دی. نبی علیه السلام فرمایي من کرامتی علی الله انی ولدت مختوما ولم یر سوءتی احد. په ما باندې د الله جل شانه ډیر انعامات دي، ډیر احسانات دي، ډیر اکرامات دي. په دغه نعمتونو کې یو نعمت په ما باندې د الله رب العزت دا هم دی چې زه سنت کړی شوی پیدا شوی ما. ولم یر سوءتی احد، زما پرده چا لیدلې نه ده، زما ستر چا لیدلې نه دی. الله رب العزت نبی علیه السلام د ماشوموالي په حالت کې هم په پرده په حیا کې ساتلی دی. نبی علیه السلام په ماشوموالي کې هم ډیر حیادارو، ډیر پردهدارو. د دې وجه نه نبی علیه السلام فرمایي الحیاء شعبة من الایمان. حیا دا د ایمان شعبه ده. یو کس کې حیا نی نو بیا د هغه د ایمان څه حیثیت نشته. اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. نبی علیه السلام فرمایي چې حیا درنه لاړه چې زر دې څه غواړې هغه کوه، بیا تا یو کس هم نشي رامنع کولی. نو دا هم د نبی علیه السلام یو خصوصیت دی. فرمایي ولدت مختوما، زه سنت کړی شوی پیدا شوی ما. یو روایت د حضرت ابن عمر صاحب نه هم منقول دی. دی فرمایي ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسرورا مختوما. نبی علیه السلام په داسې حالت کې پیدا شو، مختوم و سنت کړی شوی. مسرور د نبی علیه السلام پیدایش په داسې حالت کې وشو چې د نبی علیه السلام بدن د خپل مور بي د بدن نه جدا، مقطوع السرة عن بطن امه. دا هم د نبی علیه السلام خصوصیت دی. بیا اسحاق بن عبد الله د حضرت آمنی بی یو روایت نقل کوي چې کله نبی علیه السلام پیدا شو نو د پیدایش په وخت کې نبی علیه السلام صفا سوترو. د نبی علیه السلام په بدن مبارک باندې ذره برابر گندگی، نجاست او خرابوالی نو. الله رب العزت نبی علیه السلام د ابتدا نه د هر قسمه گندګۍ نه او د هر قسمه پلیتۍ نه صفا او سوتره پیدا کړی دی. نبی علیه السلام طاهر هم دی، نبی علیه السلام مطهر هم دی. نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو. اوس یو ولادت سره متعلقه یو اهم بحث هغه دا دی چې د نبی علیه السلام پیدایش په کوم ورځ شوی دی، په کوم کال کې شوی دی، په کوم تاریخ باندې شوی دی، په کوم میاشت کې شوی دی. دې خبره سره متعلقه محدثینو حضراتو مستقل تفصیلی بحث کړی دی. کم تحقیق چې اوسه پورې مونږ وکړو د هغې نه دومره خبره خو ثابت شوله چې نبی علیه السلام په عام الفیل کې پیدا شوی دی. او د هغې وضاحت په مخکینی پروګرامونو کې ما وکړو چې د راجح قول مطابق د نبی علیه السلام پیدایش د عام الفیل نه 50 ورځې وروسته شوی دی. اگر چې بعضو 55 ورځو له هم ترجیح ورکړې ده،
په کوم میاشت کې د نبی علیه السلام پیدایش شوی دی په دې کې هم د مورخینو حضراتو خبرې او اقوال مختلف دي. بعض وی ربیع الثانی کې، بعض د سفر میاشت یادي، بعض د رجب. خدا ټول اقوال ضعیف دي. صحیح او د جمهور مورخین او محدثین حضرات قول دا دی چې نبی علیه السلام په ربیع الاول کې پیدا شوی دی. ربیع دا په عربی ژبه کې سپرلی ته ویل کیږي. د الله رب العزت له طرف نه د نبی علیه السلام د پاره د داسې میاش انتخاب وشو چې د هغې په ابتدا کې د سپرلی لفظ راځي، او حقیقت دا دی چې د نبی علیه السلام پیدایش دا د ټول امت د پاره سپرلی دی. لکه څنګه چې سپرلی راشي او هر قسمه ښکلي مزیدار بوټي او ګلونه را زرغون شي، د هغې د وجې نه هر طرف ته خوشبويي خوره شي، دغه رنګې د نبی علیه السلام پیدایش سره د هدایت بوټي را زرغون شو، او د هدایت د بوټو د دې ګلونو رڼاګانې او هدایت هر طرف ته خور شو. بله خبره دا ده چې نبی علیه السلام په ربیع الاول کې په کومه ورځ پیدا شوی دی. په دې کې د مورخینو حضراتو اقوال اگر چې ډیر زیات دي او ډیر تاریخونه مورخینو حضراتو ذکر کړي دي، خو دو اقوال په دې کې مشهور دي. یو قول دا دی چې نبی علیه السلام په 12 ربیع الاول پیدا شوی دی، او د دې 12 ربیع الاول د وجې نه پښتانه دې میاشت ته باره وفات ویل کیږي، باره 12 ته ویل کیږي. نو په دې میاشت کې چونکې د نبی علیه السلام باره کې دا راځي، وروستو به په هغې باندې تحقیق کوو چې د نبی علیه السلام وفات چې شوی دی دا په 12 ربیع الاول شوی دی، نو ځکه ورته باره وفات وایي. بهرحال یو قول دا دی چې د نبی علیه السلام پیدایش هغه په 12 ربیع الاول باندې شوی دی، په 12 ربیع الاول باندې. او دا قول زموږ په معاشره کې ډیر زیات مشهور دی، خلک هم د دې مطابق عمل کوي. او دویم قول هغه دا دی چې د نبی علیه السلام پیدایش دا په 8 ربیع الاول باندې شوی دی. دا د 8 ربیع الاول والا قول دا اگر چې زموږ په معاشره کې مشهور نه دی، خو د محدثینو د تصریح مطابق په دې دو قولینو کې راجح قول دا دی چې د نبی علیه السلام پیدایش دا په 8 ربیع الاول باندې شوی دی. اکثر محدثینو حضراتو ترجیح د 8 ربیع الاول ته ورکړې ده، او د هغې بنیادي وجه دا ده چې موږ او تاسو په شمسي او قمري کارونو باندې نظر واچو او شاته لاړ شو، نو په دې خبره باندې د ټولو علما کرامو مورخینو محدثینو اتفاق دی چې د نبی علیه السلام پیدایش دا د پیر په ورځ باندې شوی دی. په دې کې چا اختلاف نه دی کړی. د نبی علیه السلام پیدایش دا د پیر په ورځ باندې شوی دی. اوس د پیر ورځ چې مونږ شاته لاړ شو او د شمسي او د قمري کارونو په اعتبار سره تحقیق وکړو، نو د پیر ورځ دا په 12 ربیع الاول باندې نه راځي، د پیر ورځ دا په 8 ربیع الاول باندې راځي. د دې وجه نه د اکثرو مورخینو رای دا ده چې د نبی علیه السلام پیدایش په 8 ربیع الاول باندې شوی دی. بیا بعضو 8 نقل کړی دی، بعضو 9 نقل کړی دی. دا د 8 او د 9 چې کوم اختلاف دی دا اصل لفظي غوندې اختلاف دی، او هغه په دې بنیاده چې د دې ربیع الاول نه مخکې میاش که هغه د 13 ورځو وي نو بیا 9 ربیع الاول راځي، او که د ربیع الاول نه مخکې میاش دا د یو کم 13 ورځې وي نو بیا 8 ربیع الاول راځي، ځکه چې ورځ خو د پیر ده او د پیر ورځ دا په 8 ربیع الاول باندې راځي. که چېرې میاشت مخکینی د یو کم 13 وي او که مخکینی میاشت د 13 وي نو بیا په 9 ربیع الاول باندې راځي، نو یا 8 ربیع الاول دی یا 9 ربیع الاول دی. دا قول دا د اکثرو محدثینو حضراتو په نسبت باندې راجح دی. بهرحال دا بل قول چې کوم د 12 ربیع الاول دی دا هم ډیر زیات مشهور قول دی. بل خبره دا ده چې د نبی علیه السلام پیدایش په کم وخت کې شوی دی، ټیم سو، وقت سو. نو په دې کې 3 قسمه اقوال دا د تاریخ او د حدیث په کتابونو کې معلومیږي. مونږ چې د تاریخ په کتابونو باندې نظر واچو نو 3 اقوال مونږ ته په نظر باندې راځي. یو قول دا دی چې د نبی علیه السلام پیدایش د شپې شوی دی. دویم قول دا دی چې د نبی علیه السلام پیدایش
دا د ورځې شوی دی. او دریم قول دا دی چې د نبی علیه السلام پیدایش دا د صبح صادق په وخت کې شوی دی، په کم وخت کې چې د پښمنی ټیم ختم شي او روزه شروع شي، صبح صادق په ټیم کې. دا درې اقوال دي. حکیم الامت علامه تانوی رحمت الله علیه د دې درې واړو اقوالو په مابین کې ډېر بهترین تطبیق کړی دی په نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کتاب کې. هغوی فرمایي چې اصل کې د نبی علیه السلام پیدایش د صبح صادق په وخت کې شوی دی. بیا د دې صبح صادق نه عام خلک تعبیر په شپې سره کوي، ځکه د صبح صادق په وخت کې ډیره زیاته تیاری وي، نو عام خلک ترې تعبیر په شپې سره کوي. نو کم حضرات چې فرمایي چې د نبی علیه السلام پیدایش د شپې شوی دی، د هغې مراد همدقه صبح صادق دی. او د دې صبح صادق نه خاص خلک تعبیر دا په ورځ سره کوي، ځکه چې صبح صادق وشي، پښمنی ټیم ختم شي، ورځ شروع شي، روزه شروع شي. د صبح صادق نه وروستو ورځ شروع شي، ځکه خو د سحر لمونځ جایز شي. نو چونکې خاص خلک د صبح صادق نه تعبیر په ورځ سره کوي، نو ځکه چې کوم حضرات فرمایي چې نبی علیه السلام د ورځې پیدا شوی دی، د هغې مراد هم صبح صادق دی. نو علامه حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کې ډېر بهترین انداز کې د دې درو اقوالو په مابین کې تطبیق کړی دی. او دا صبح صادق ټیم د نبی علیه السلام د پیدایش دپاره ډېر موضوع هم دی. هغه داسې چې د صبح صادق په وخت کې نور روخیږي او د نصف النهار په وخت کې نور خپل آب و تاب ته ورسیږي او ټول دنیا ته رڼا ورکي. نو نبی علیه السلام د صبح صادق په وخت کې پیدا شو، گویا نور راتلو شو. او بیا د 40 کالو په عمر کې د نبی علیه السلام د نبوت ظهور وشو او ټول عالم ته هدایت خور شو. نو دې کې د خبرې ته اشاره ده چې اوس نبی علیه السلام پیدا شو، د نبوت هغه نور را څرګند شو. او چې کله نبی علیه السلام د 40 کالو شي، نو د نبی علیه السلام د نبوت دا نور به ټول عالم روښانه کی. په دې ځای کې زمونږ د پروګرام ټیم اختتام ته ورسېده. خپل ورور کفیل احمد حقانی ته ورکې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.